دوزخ کې پروتي د دې پنسو د لاسه دا معمولی خبره مونږ تخکاری وی په ليله القدر کې الله ډیر خلق بخي خو چې دا پنسي حقیقت دې نه بخي وی دا پنسي حقیقت دی او دا وړه ګناه ده کلوه چې په ليله القدر کې بشمیره خلق بخلی کیږي وی پنسي چې چا حقیقت کړی هغه نه بخم نو پنسي به اوچته کې گیټه به ښکارای کوم گیټه ښکارا کنه دا باز نه پوي وی ار وخت پسین ګډ دی خندا کوي نه دا خندا په خپل چې یې سړیو ځان نه خزانت جوړ کړی گیټه دې پټ کړی نو خندا بل پوره کې نو گیټه به ښکاروي یعنی پرتګ پنسي به اوچته ساتي د گیټه ښکارا دا مطلب نه چې جرابې ماچوا د لانه نه که جرابې او بوټان دې چولی وي خیر د پاغي ګناه نشته خو د برنه د پرتګ د پنسي دې پخکته نه وي نو دې بنده سره الله د مینه محبت خبرې نه کوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داغه د لنګ پلو پټیخ کته بس پملې لاس کې خورا پرې وته دا خبره چې وره چې خدای په دې دونه خفه کیږي وی کله کله خو زما خیال لی د بے خیاله د وجه داسې وشي وی ته د هغې خلکو نه نه پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل دا پنسي ښکته کول دا د غرور او د تکبر علامه ده او متکبر خدای بخینه نو پنسي به اوچتې ساتل غواړي یوازې د مانځه خبره نه چې صفونه تیار شي خدای مو بخه بړې ووهې او ګیټې ښکاره کړې دا د مانځه خبره نه ده بغیر مانځه هم هر وخت به نارینا گیټه ښکارا ساتي او زنانه د پنسي ښکته کی چې گیټه پکې پټي وي دغه د زنانو حکم دی ځان پسې دا نوجوانان پنسي نه راکاږي دا نیم ګز پلنې پنسي او بیا دومره ښکته چې د بوټانو لاندې د دې پوندې لاندې راځي نو نورې جامې خپاکي وي نوي وي او پنسي خاورو خوړلي وي او زنانه په وینځلو باندې ستړي شوي پاکیږي نه ځکه ټوله ورځ هغه خاورو لاندې وي نو د سر ویښته ډېر اوږده نه او د لنګ پلو ښکته نه او بریتان دا به کټکول غواړي اوږده اوږده بریتان دا د پیغمبر علیه السلام خوښ نو او چې ویښتو کې سپینوالی راشي نو بعضې بنده وي چې اوس زه ګیره پرېږدم نو دا خو ټوله سپینه ده نو اوس به ګیره پرېږدم ټول خلک به راته اوس بابا وایي نو بابا خو د عزت لفظ دی سپک لفظ خو نه دی او سپین ویښته دا خو د عزت نشان دی نو چې خدای در باندې رحم وکړو عزت درکوي نو ولې پې خفه کېږي پخوا زمانه کې د چا ویښته نه سپینېدل لومبې د ابراهیم علیه السلام ګیره مبارکه کې سپین ویښته مبارک راغی شیشه کې وکتل حیران شو چې دا پکې څه شو یو خو سپین وی الله دا څه شی دی ورته هذا وقارک دا ستا عزت دا درناوی دی ستا وی اللهم زدنی وقارا یا الله زما عزت نورم زیات کی نو چې سپین ویښته خدای درکړي وي نو دا عزت دی او دا عزت دی خدای نورم زیات کا او د دې سپینو ویښتو د برکته ستا په چهره باندې به نور وي ستا په زړه کې به نور وي د قیامت پر ورځ باندې تا د پاره به نور وي او په جنت کې به تاله نور وي قبر کې دې نور دی د دې سپینو ویښتو برکت دی ومنه په چهره مخ باندې دی نور په زړه کې دی نور په قبر کې دی نور او په قیامت کې نور حدیث مبارک کې څلور نور راغلي دي دا ستا د سپینو ویښتو برکت دی نو چې خدای سپین ویښته درکړي نو خوشحاله شپې او داسې نه چې یو ویښته سپین شو ته پې تور برش راکاږي بله ورځ پکې چې ته یو بل ښکاره شو تور برش پې راکاږي نو کمې پورې به پې برشونه راکاږي آخر به ټول داسې شي نو دا سپینوالی ښکلی دی دا ستا دپاره الله یو عزت درکه نو د بعضې بنده ټول ویښته سپیني خو په مخې یو ویښته هم نه ښکاري هغه د مونډانو نه هم ایستې وي
نو خدای پاک دې هر چا له توفیق ورکړي چې دا ورکړ عزت چې الله ورکړی دا پټ نه کړي روکې نه کړي دنیا کې دم فایده ده او آخرت کې دم فایده ده د پیغمبر علیه السلام په ښکلو طریقو کې د دواړو جهانو کامیابي ده الله پاک دې موږ او تاسو ټولو ته د پیغمبر علیه السلام په ښکلو طریقو باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ګرانو محترمو اوریدونکو د مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب په دې 9 نمبر کیسټ کې تاسو د ګری مسائل باندې بیان واورید. دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچرې